کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود یم بونیر کې د سابقه ایم پی ای اور موجوده د عوامی نیشنل پارټۍ کینډیډیټ پی کې 24 جناب قیصر ولی خان صاحب سره د هغو سره به خبرې اترې کوو. د اختر مبارکي ورته لومړی ورکوو، نور سیاسي حوالې سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني سجاد او کشره څنګه ښې جوړې؟ خیر دی، شکر دی. لومړی خو تاسو سره اختر مبارکي وایو. ډیره مهرباني خوشحاله شي. دا راته ووایي چې نن سبا چې کوم صورتحال روان دی سیاسي په دې ملک کې، د دې په حواله باندې به څه ویل غواړئ؟ د ټولو نه خو مخکې زه د ټولې نړۍ مسلمانانو ته، د بار مسافرو ته، په ملک کې دننه ټولو ته او د بونیر عوامو ته د خپل طرفه د وړوکي اختر ډیره مبارکي وایم. او د دې نه وروستو خو صورتحال دا دی چې دا کشمکش شروع دي د ادارو په منځ کې او بیا د پارلیمنت او د عدلیې د سپریم کورټ په منځ کې دا کیسې شروع دي. موږ چې څومره یو نو دا په دې کومه ایشو چې راوچته شوې ده، ممکنه نه ده چې یاره په دې کې انتخابات یا د 14 مۍ وشي، یا مطلب دا دی چې نور پکار ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو مشران راوځي او دا کینی او بیټک وکړي او مطلب دا چې د مسلې حل وباسي. دا راته ووایي چې که الیکشن چېرې تاریخ ورکړلی شي او نو څنګه اے این پی عوامي نیشنل پارټي الیکشن ته تیاره ده، او خاص کر پی کې 24؟ اصل کې دلته خو زما په خیال چې بونیر کې حالات ښه دي، این پي ته څه مسله نشته. اوورال که موږ د صوبې خبره وکړو، د پښتونخوا خبره وکړو، نه الرډي دلته معاشي دغه داسې د مهنګایي ده او ډېر بد حال دی. بل دلته د امن و امان غټه خبره دا ده چې هغه امن نشته. کړي شروع دی، مطلب خودکشي دي او هغوا کیسونه دي، هغوا برای تاوان، دا ټولې کیسې موجود دي. او په دې کې به الیکشن ماحول چې دی هغه برابر نه دی. په دې کې نه کمپین کیږي او نه په دې چې نه کې داسې څه په نظر نه راځي. نو ښه خبره دا ده چې د الیکشن له ډیلې ورکړي او دا صوبایي قومي چې دي دا په یو ورځ باندې د هغې ډیټ او تاریخ مقرر شي. زما په خیال چې دا به د دې ملک دپاره، د دې قوم دپاره، د عوامو لپاره به ډېر بهتري. دا راته ووایي اوس چې د پی ډي ایم او د عمران خان کم په منځ کې دا کلیشز روان دي، زمان پار طرف پښتانه په مخه ځي، په دې حواله باندې ستاسو تاثرات دي؟ زمان پار خو دا دی چې دا زه به دا څه ووایم، مخکې به دغه دی کې میلې لګېدې او د میلو غوندې داسې یو بنګړې وې، عیشي وه، اګري نګري وه. او دا ډېره د افسوس خبره ده چې کومه ډیپټي زمونږ د پښتونخوا د پښتنو لګېدلې وه، د هغوی په قسمت کې هغه د ډانګ نه علاوه د هغوی سره هېڅوک نه وو، په ګټ ولاړو. اول خو داسې ده چې مطلب دا دی چې موږ پښتانه یو، مطلب دی زموږ خپل یو کلچر دی، زموږ خپل یو تهذیب دی. پکار ده چې هغې پښتنو څنګ سندیانو ته او پنجاب کې کم ولس ته او خلکو ته چې کم پروټوکول لا کېږي میلاویږي، پکار ده چې پښتنو ته هم هغه شان میلاوېږي. دا راته ووایي چې عوام ته به څه خواست کوئ، خاص کر پښتنو ته د موجوده حالاتو په حواله باندې؟ یو خو داسې ده چې زمونږ په پارټۍ کې دننه یو پارلماني بورډ وي، پای کې د لیډرشپ او موجودګي نه وي او پارلماني بورډ وټاکلی شي او بیا په هغې کې هغوی د ټکټونو فیصلې کېږي. دلته زما په خیال چې اوورال په دې ټول پاکستان کې د کم د پی ټي آی د ټکټونو کم تقسیم چې کېږي،
اوس په هغې کې ډېر لوی اختلافات مخې ته رامخا دغه شي راپېښ شو او زما په خیال چې هلته د هغوی په الیکشن په دوران کې زما په خیال چې د هغوی په منځ کې چې کوم تلخی او کوم جنګ شروع دی زما په خیال چې یوې سیاسي ګوندونو سیاسو پارټو ته به زما په خیال چې د ډېر کم محنت ضرورت دی چې هغه به الیکشن لپاره او خپلې ګټې ترلاسه کوي. بله دا چې دلته د ټي په دې چینله په دې شیشه چې بېګا موږ څه واورېده زما په خیال چې هغه د قربانونو ډک کم هغه د پي ټي آی کم د ټکټونو مستحق خلک چې وو نو هغه مطلب چې هغه صفر شو هغه نظر انداز شو او دا به دغې پارټۍ ته او دغه ته مطلب ډېر لوی تاوان ورسي. زما په خیال چې دا پکار ده چې د هغوی یو خپله پیمانه وي د کارګزارۍ چې هغه په هغې پیمانه هغوی دغه کیسه کولی زما په خیال چې بیا برابر دا راته ووایه که چېرې الیکشن اعلان وکړلی شي او خاص کر ستاسو د عوامي نیشنل پارټۍ شمولیتونه روانو خو روژه په منځ کې راله نو آیا داسې نور څه شمولیتونه ستاسو متوقع دي د عوامي نیشنل پارټۍ خاص کر پي کې 24؟ زما په خیال چې د پي کې 24 زما سره چې د صوبې مشران او ملګري رابطې کوي زما په خیال دا زه خپل ورکر ته او خپل دوستانو ملګرو ته مشرانو ته مبارکي ورکوم چې هغوی خپلې هلې ځلې کوي او انشاءالله که دا زه ووایم نه دروغه به نه وي په ټوله صوبه کې زما په خیال چې په بونیر کې د پي کې 24 کم هلې ځلې چې شروع وي او وشوي کم شمولیتونه زما په خیال چې دا د ستاینې وړ ده او بله دا چې دلته موږ په روژه کې هم 2-4 شمولیتونه وکړو او اوس هم دومره تیار دي خو کله چې د اختر د چوټیانې او د اختر په خیر وځي زما په خیال چې بیا به موږ ډېر شمولیتونه تیار دي موږ به بیا په هغې باندې وړاندې ځو او شمولیتونه به کوو که اخري. دا راته ووایي چې په اخرۍ کې به عوام ته څه پیغام ورکوئ بونیر خاص کر د پي کې 24؟ د بونیر د پي کې 24 ورکرانو ته مشرانو او تنظیمونو ته زموږ دا خواست دی چې دوی په یون کونسل او واډ کې خپل تنظیمونه کمیټۍ جوړې کړي د مدافعاتو لپاره مو مقصد دا دی چې خپلې هلې ځلې شروع کړي الیکشن کیږي یا نه کیږي په خپل ځای او کم از کم مطلب اوس هم موږ الیکشن ته تیار یو د الیکشن په موډ کې یو د الیکشن په پوزیشن کې انشاءالله او که لیټ کیږي موږ دا خپل کار چې دی د شمولیتونو هغه سلسله چې دا به جاري ساتو انشاءالله. ډېره مهرباني.